ډېر محترم مسلمانان، نن یو بهترینه وظیفه، یو داسې د طاقت نه ډکه وظیفه، د جنت د خزانو وظیفه، د جنت د خزانو نه ورکړی شوې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شوې وظیفه. دا ډېره د طاقت وظیفه ده محترمو. چې دا وظیفه وپېژندله، د دې اهمیت یې وپېژنده، د دې وظیفې طاقت یې وپېژنده، او بیا دا د خپلو حاجتونو دپاره، د خپلو مشکلاتو دپاره وکړه یا یې کړې ده، نو زما خو بې پوره یقین دی د دې وظیفې باندې الحمدلله، ځکه چې زما پې الله تعالی روزمره سره حاجات الله تعالی پوره کوي. اوس تاسو نه نه یم خبر چې ستاسو پې پوره کېږي او که نه، ځکه مونږ خو ټوبټټ مسلمانان یې، هغه مسلمانان چې کله وظایفو ته حاجت راشي بیا وظایف کوو، چې کله حاجت نه یې لږه فراخي را باندې راشي، لږه وسعت را باندې راشي، بیا رانه خپل الله او خپل رسول هم ایروي، بل خپلې زندګۍ په منچاحت او خوشحالو او د هغې په لذتونو کې لګي. لہذا مسلمان هغې ته ویلی کېږي چې دی 24 ګنټې د الله تعالی په محبت کې ګرفتار وي، 24 ګنټې د سره فکر او غم وي چې یاره ما نه خپل رب خفه نه شي، ما نه خپل رب هر ټایم کې راضي وي. نو دغه اصلي مسلمان دی. او که نه صرف موږ مسلماني دې ته وایو چې صرف وظایف د خپلو حاجتونو دپاره کوو، او څنګه چې کول وي هغه رنګ یې کوو، باقي بس خیر خیریت وي، نه وظایف کوو، نه د توبې والا زندګي تېروو، نه د استقامت والا زندګي تېروو، دې ته مسلماني نه وایي. ښه دې تاسې زموږ د الله تعالی سره یو قسم له پراډ او دوکه کوو. ښه نو ځان نه سم ښکلي مسلمانان جوړ کړئ، او چې کله تا نه سم مسلمان دی جوړ کړو، بل ته ګوته نه نیسي، او خپل ځان نه د غونډې غلطۍ لرې کړئ، خپل ځان نه د غونډ ګناهونه ختم کړو، او ځان ته عاجز ښکاره شو، بل ته دروند ښکاره شو، نو ته پوهېږې زه اوس صحیح مسلمان یم، بیا به ستا هر حاجت الله تعالی پوره کوي. نه بل ته ته په سپک نظر ګورې، ځان ته غټ او لوی ښکارېږي، نو بیا محترمو دا تکبر او لویي ده، دا د الله تعالی صادر دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر ودانونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو د ټولو مسلمانانو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی مو دین دنیا ښایسته که، الله تعالی مو په دین او دنیا کې ډېرې خوشحالۍ نصیب که، ډېرې کامیابۍ په قسمت شي. محترمو نن زموږ ډېره زیاته انتهایي اسانه وظیفه، او یقینا چې داسې وظیفه ده که نه، زه پرې ته قسم هم خوړی شم چې ما کم مقصد دپاره کړې، الله تعالی پرې هغه مقصد زما پوره کړی. خصوصا زه خو چې په کم ترتیب سره ویم، نو زه یم چې په هغې ترتیب تاسو هم روزمره روزانه وایي. او که یو انسان وړوکی حاجت لري، نو د هغه دپاره دا وظیفه 100 کارته ده. 100 کارته زه هم په خپله ویمه، زه د مازدیګر د منفس ویمه، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. زه خو روزانه 100 فیرې د مازدیګر د منفس ویمه. تاسې روزانه وایئ 100 فیرې چې هر ټایم یې ویلی شئ، که مازدیګر یې ویلی شئ او که په نورو وختونو کې یې ویلی شئ. صحیح شوه، دا تاسو ته اختیار دی. بل محترمو د 100 پیرې به دا فایده وي، د 100 پیرې به دا برکت وي چې تاسو ته به چېرته هم انشاءالله روپۍ نه ختمیږي، تاسو ته به الله تعالی حلال مال، حلال روزګار، حلال تجارت، زراعت درکړي. یو کو زما اوس یوه خور ده یا رور دی، هغه وایي چې زما یو غټه پریشاني ده د نکاح، اکثر د نکاح او د محبت مسلې وي یا نورې مسلې وي. تاسو ته اوس ما ته نه دي معلوم کومې کومې مسلې، د هغې دپاره دا روزانه 500 کرته روزانه شروع کوي، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. چې کم ټایم کې وې روزانه 500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم وایه. مخکې وروسته ترې 11 پیرې درود شریف وایه، چې کم درود شریف ته زړه غواړي هغه ته وایه. پابندۍ سره یې شروع کړه، انشاءالله یو هفته، یو که 2، یو که 3، یو که تر 140 ورځو پورې دا وظیفه جاري وساته. انشاءالله چې 140 ورځې پوره کېږي، دې نه مخکې به الله جل شانه ستاسو حاجتونه پوره کړي، ستاسو مشکلات پې اسان کړي، ستاسو پریشانۍ به ختمې کړي. دا داسې وظیفه ده محترمو، داسې بهترینه وظیفه ده. انشاءالله تاسې شروع کړئ، عمل پې وکړئ، انشاءالله ستاسو حاجت له به الله تعالی هغه وجود ورکوي، ستاسو بیمارانو ته به الله تعالی صحت ورکوي، ستاسو قرضدارو ته به الله تعالی قرضونه ادا کوي، ستاسو رشتو ته به الله تعالی ښکلې بهترینې هغه رشتې ورکوي، او کم حاجت چې دی هم دی هغه به د الله تعالی ضرور پوره کوي. انشاءالله ایمان او یقین اخلاص سره یې وکړئ. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي، موږ تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته.
الله تعالی مو کامیاب او کامران لکه په دین او په دنیا او په آخرت کې مو الله تعالی وچمکوه. الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه. جزاک الله خیر احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی